څنګه یې خرڅې کړي یې ولې اخیستې دي هغې ورته ویل دي چې کله واده کوې د واده نه به یو میاشت مخکې راکړې اوس زما واده اوس اوس یې وله رالېږلي نو بس دوی را واده نو دوی مونږ پسې نښتي وو کله به یې ما ته ورم کم دی او بیا به یې راته ویل څه خاوند معذوره دی او کله به یې راته څه ویل ورم کم دی او بیا به یې راته دا خبرې کولې بچی ستاسو نوم څه دی مریم د خور دې څه نوم دی سمینه تاسو کوم ځای مونږ د باجوړ یو اوسېږو په شوراب دغه کې ګجرانو محله کې اوله شورابات کې بیا ګجرانو محلې ته لاړو دا زمونږ مور وه او هغه به مونږ پسې زه پلار مې و هغه باندې قرضونه او درس وکړو بیا هغه په مونږ باندې بیا ډېر ظلمونه وکړل مونږ به یې والو ټکولو او کله به مونږ پسې د راتلو د شپې اول زه په زنځیر باندې وتړم ما ته به یې ویل وایي تا کې داسې دي او داسې دي نو ما به ورته مونږ به ورته څه نه ویل نو بس د خور به مې ویل وایي څه ورته مه وایه وایي خیر دی وایي پرېږدي دي بیا یې زه پرېښوستم نو بیا یې لاړو بیا یې اول بیا یې زه ووالم چې زه یې ووالم بیا مې چې زه یې ووالم نو مونږ ورته څه نه ویل بیا یې زه 3 ورځو کوټه کې بنده کړم چې کوټه کې بنده کړم نو بیا مې ورته مونږ څه نه ویله بیا به دا تلو او راتلو بیا دې مور به مې ورته دروغ خبرې کولې وایي دې سره نن دا شیز دی او نن ورسره دا شیز دی دا ولې چا ورکړی دی او کله بیا زما پلار لاړو اول مور پسې مې خپلې مور پسې مې لاړو هغې وواله چې هغې وواله بیا یې هغې پرېښود بیا مونږ پسې راتلو چې مونږ پسې څنګه راتلو په مونږ یې ډز وکړو نو زمونږ بیا بچ شو چې مونږ څنګه بچ شو نو بیا زما مور پسې ورغلو زما مور ته خبرې کولې چې څنګه هغې پسې ورغلو نو بس بیا مونږ سره د چابي هلته کې چابي پرته وه د پلار خوا ته مې بس هغه مونږ راواخېسته او بس مونږ ورکولو راځو چې مونږ رالو مونږ خو سیند طرف ته تلو مونږ سیند ته ځان غورځولو څو ښځه راله هغې ویل وایي سیند ته څه له ځانونه یې وایي که نه وایي داسې چېرته لاړ شئ چې تاسو رسېدلي نو بیا مونږ هلته کې بیا لاړو هلته چې کېناستو بیا یو ځای ته لاړو هلته نو بیا یې ما چې مونږ هلته کې اوسېدو چې هلته څنګه لاړو بیا یې ما دې مور به مې ورته ویل وایي دا ورکړه چاله ورکړه بیا یې زه ورکړم بیا یې ما له معذوره سړی وکتو معذور زما د سره کې 2 لکه روپۍ واخېستې 1.5 لکه کې د دې خور مې کې واخېستې او مونږ بیا هم راپسې په دې کې نښتي وو بیا به مې ورته څه نه ویل بیا یې وویل بیا چې مونږ یې څنګه ویشتو زمونږ ژوند ته خطره وه بس بیا مونږ ترې راوتښتېدو بس بیا ترې مونږ رالوسو مخکې مور دې کوم ځای هغه مخ خپل ته کور کې ده ډزې نن شوي دي او دا نن ډزې چې کېدې دې نه مخکې څه وشو لکه دغه کیسه راته لږه وکړه ډزې چې دی د کولې دومره ظلم یې کولو چې ډز وشو نو بس ډزې ده په مونږو کې نو مونږ خو بچ شو بیا زما مور پسې لاړو اوس دا پته نه لګي چې زما مور به ویشتې خو هغه پسې مو ورننوتو تمانچې یې دننه قضاځې کړي دي پولیس ته تللي یې نه پولیس ته مو رپورټ نه دی کړی نه دارالمان ته دی لېږنه غواړي تاسو څه وایئ چې تاسو کوم ځای ته بوځئ تاسو حکومت ته څه وایئ به مونږ داسې وایو چې بس زمونږ ژوند ته خطره ده چې مونږ داسې ځای ته لاړ شو چې مونږ ته څوک څه نه که دارالمان ته مو بوځي نو هلته به ځئ هلته د زنانو ځای دی هغه هلته به لاړ شو څنګه یې خرڅې کړي یې ولې اخیستې دي هغې ورته ویل دي چې کله واده کوې د واده نه به یو میاشت مخکې راکړې اوس زما واده اوس اوس یې وله رالېږلي نو بس دوی را واده نو دوی مونږ پسې نښتي وو کله به یې ما ته ورم کم دی او بیا به یې راته ویل وایي څه خاوند معذوره دی او کله به یې راته څه ویل ورم کم دی او بیا به یې راته دا خبرې کولې او 1.5 لک روپۍ دې د دې سره واخېستې او بیا به یې دا خبره کوله چې دا لا کمې دي لږې نور یم تېلمه او بیا پرې قرض و نو بیا یې نن مې ترګانو ته رینګونه وکړو وایي سهار له راشئ وایي سهار له راشئ او په ما سود یې چلولو سود باندې یې پیسې راخېستې خلکو نه ما سامان مې پرې راوړو او بیا یې ویل اول زه یادونه وایي دا پکې خرڅوم او بیا یې ترګانو مې ورته ویل وایي څه یې ده وایي خرڅ یې کوه کې نو بیا یې دا یادولو وایي دا به پنجابي له وکړو تاسو څو خویندې مونږ 2 خپلې 2 خویندې او 2 ورونه او دا بلې مور مې 4 جنکۍ او یو هلک هغې سره هم داسې تعلق دی هغې سره هم داسې ظلم کېږي نه نه هغې ته هېڅ هم نه وایي مونږ زما مور او مازغو کې فرق دی هغه او مونږ تر هغه پورې بندي کړو چې تر څو مې رور راشي معذوره ده